سوچ او سمجھ دغه طرف تم نزي. مولانا طارق جمیل صاحب فرمایي وای زمنګ اختر به داسې وو چې تمام خاندان به راجمع شو او منګه به اختر کاو، ډېره به خوشحالي وه. وای چې ما کله تبلیغ کې زه تللی وم چاته کور کې پته نه وه، وای ما د اختر په ورځ باندې تمام خلک چې کله راجمع شو نو ما ورته ویله چې زه عالم جوړېږم. ټولو سترګې اوچتې کړې، واه دته وګوره دا عالم جوړېږي. وای دا خبره داسې وه لکه صفا مسلمانانو ته چې وایي چې زه کافر نعوذ بالله جوړېږم. ټولو راته هغه خبرې واورولې، ترم مامام مورم رورم خورم تمامو راته خبرې واورولې چې دته وګوره دا عالم جوړېږي. مولانا طارق جمیل صاحب فرمایي څه وخت تېرېده چې زه تللی وم مدرسې ته، ما پټکې والی و او زه په کور کې داسې را روان وم، زما پلار زه ولیدم. وی چې زما په سر یې پټکې ولیدو، ویلو چې جاو میرے گھر سے جاو، زما د کور نه وځه، تا ته زما د کور هېڅ حاجت نشته. وایي زه داسې خفه شوم په سترګو کې مې اوښکې رالې چې الله ستا د دین دپاره مې نن د کور نه خلک وباسي، الله ستا د دین دپاره روان یم. وای مور مې راله 300 روپۍ په هغه وخت کې راکړي 1972 غالبا داسې څه واقعه بیانوي. وای ماله 300 روپۍ راکړي چې بچی په دې باندې خپل کار وکړه. 300 روپۍ. هغه مولانا طارق جمیل الله دنیا ته یو زمینده ستوره وځلاو. قسم په الله کله چې د دین په باب کې ستا تمام خاندان خلاف کیږي، ستا کور خلاف کیږي، ستا پلار خلاف کیږي، ستا فیملی خلاف کیږي، د الله دین مه پرېږده. نوجوانانو نن څه شروع کړي، زه په دې خبره زیات زور ورکوم. زما پښتنو چې پښتون ځان ته وایي چې د حیات چرچې په دنیا کې ځلېدې. زمونږ دیر ته یو کس راغلی د عربونه، چې کله عربو ته تللی ویل عمري نظام نن هم شته په پاکستان کې، یو دیهاتي علاقه ده چې عمري نظام پکې دی. داسې زنانې دي ګویا چې عمر اوس هم په دغه علاقه کې ژوندی دی. اوس وګوره د دې حالت مې راشه وګوره، د دیر مارکیټونه وګوره. بیا وایي مولا سختي کوي. منګه خو اسم لاړو تاسو د خاورو سره داسې خاورې که د مولا عزت چې مولا پاتې نشو. لیکن نوجوانانو په دې خپل رور کاروبار مه چلوئ. ای نوجوانانو خپل رور میډیا ته مه راوباسئ، خپل بچی میډیا ته دې لپاره مه راوباسئ چې خلک ووایي او ستا لایک او فالوورز او ستا جان پہچان زیات شي. دې لپاره خپل بچي مه راوباسئ. بهرحال عزیزانو، مولانا طارق جمیل صاحب نن تمامه دنیا پیژني چې پلار کور ته نه پرېښودو، د علم دپاره د کور نه ایستو. خو کله چې دا پلار حج له لاړې او پیره او ویلي ده چې د مولانا خلکو راونیوه چې د مولانا طارق جمیل صاحب پلار ده، بیا ورته احساس ورغی. دا تبلیغ او دعوت دا د معمولی خلکو کار نه دی. ډېر خلک چې ځان ته لوی هستیانې وایي هغه منګه داسې ګڼي چې ګویا زموږ کار دا صرف د بیچارهګانو کار دی، علم او تبلیغ د غریبانو کار دی. نه، جنید جمشید وګوره، جنید جمشید ته به د ملک باچایان لاندې ناستو، یو لوی سینګر او زما زندگی څنګه بدل شو. مفصل واقعه د مختصرا واورئ. جنید جمشید صاحب فرمایي وای ما تبلیغی جماعت ولید، زه ډېر سخت په ټینشن کې وم، پیسه به وه، مال به و، دولت به و، توجه، لیکن ما سره د زړه سکون ګورې نه و. مال، دولت، شهرت، هر اسباب د زندګۍ زما سره و، خو ګورې د زړه سکون را سره نه و. یو پیر په بازار کې روان یم، کور ته راتلم، تبلیغی جماعت بعضی کسان مې ولیدو، ور روان شوم. وای ما دا پیژاندم نو، لیکن
دومره مې اورېدلی چې یو جماعت د تبلیغ والا چې خلک ترې نه تښتي، خلک ته تښتي، هغه مشهوره لطیفه ده که نه. یو به هلک کله د تبلیغیانو سره چیس کلی نو کور ته لیټ راغی، مور ورته وایي بچی چېرته تللی وي؟ ورته وایي میجي تللی وم د تبلیغیانو سره مې چای وسکه چای. مور ورته وایي چپلې پسې وباسه رخپې نه، یو دوه تپړې واخو، وایي پلار دې ورسه. نه جي غلط شو. مور ته وایي د تبلیغیانو سره مې ډوډۍ وخوړه، مور پسې چپله وایسته او دوه چپلې واخو، وایي پلار دې ورسه چس کلی 4 میاشتو لی بولې تا ورسه ډوډۍ وخوړه د ټول عمر اراده دې کړله. وایي ما نه تبلیغیانو نوم اورېدلی و چې خلک ترې نه تښتي، اوس هم ترې خلک تښتي، خو وایي پېژانده مې نه. وایي زه ورغلم ما ورته چې ما ته دوا وکړئ. تاسو خپل امیر ته ووایئ چې ما ته دوا وکړي. چې کله تلي خپل امیر ته ویلو چې زمونږ سره په لار کې جنید جمشید میلاو شو او د دوا درخواست یې کړلی، نو هلته زما یو کلاس فیلو و جنید غني، هغه ته چې پته ولګېد جنید جمشید دا څه معمولي خبره ده، جنید جمشید دنیا غټ سینګر دی، باچا کوز ناسی جنید جمشید بره ولاړي، باچایان د هغه لاندې ناسي اب بره ولاړي. جنید جمشید د دعا درخواست څنګه کړلی؟ وایي ما ته ټلیفون وکړه، په ما یې کوششونه وکړو، ټوټل واقعه بیانې 6 وزل ما سره رنګونه وکړو، ما پسې نمبر بند کړو. وایي بیا یې ما ته یو پیر رنګ وکړه چې زه حج له تللی وم، ما څه کجوري راولډي ډېر وخت بعد. وایي چې ما کله نمبر کولاو که دا رنګ راغی چې زه تبلیغ ته تللی وم، ما کجوري راولډي او هغه کجوري او لږې د زمزم اوبه دله در کوم، یو 15 منټه را. ما ورته ویل چې 15 منټونه زیات نه در کوم، چونکې هغه زموږ زندګي داسې وه چې زموږ په زندګۍ کې هېڅ چاته اهمیت حاصل نه و. والد به زموږ سره نه کېناستو، پلار بچي هېڅوک به زموږ سره زیات نه کېناسته، موږ به تنها ناستو. ما ورته ویل چې راشه زه ټیک د 15 منټونه زیات ټایم به درله نه در کوم. چې کله راغې 15 منټه وشو، ما له د هر څه راکړه، 15 منټه شو روان شو. ما ورته ویل چې کېنه زما او ستا د کلاس د سکول خبرې لګي کول غواړو. کېنه زما خو ستا ډېر زړه ولګي، ډېر غټ اثر یې را باندې وکړو. وایي بیا زما څه په ګنټو ما ایثار کو کېمیناو، بیا ورسه زه ټوټل واقعه بیانوي، ډېره لوی واقعه ده. خو کله چې زه مرکز ته لاړم ډېر خلکو تعجب کوه چې جنید جمشید او مرکز. وایي په دې کې مولانا طارق جمیل صاحب راغی او بیان یې کوه. وایي د مولانا طارق جمیل صاحب بیان په ما اثر وکړو. څنګه به اثر نه کوي چې یو سړي خپل خاندان د دین دپاره پرېښی، د هغه په خوله کې به څنګه اثر نه وي. طارق جمیل زمونږ زړه دی، سیاسي اختلاف که ورسه څوک کوي دي، زمونږ ځان دی، زمونږ ځیګر دی، زمونږ کردار رفتار گفتار انداز مولانا طارق جمیل دی. مولانا طارق جمیل صاحب بیان وکړو، په ما یې ډېر اثر وکړو. ما وایي چې زه ورسره میلاوېږم، خلکو ویل چې مړه د ده سره هېڅوک نشي میلاوېدی په قلاره کې نه. وایي زه ورغلم، ما دا جنید غني د ځان سره روان کړو، د هغه کمرې ته ورسېدو. وایي موږ هلته را کس نه تپوس وکړه چې ورشه مولانا طارق جمیل صاحب ته وایي چې جنید جمشید راغله میلاوېده غواړي. یا چې کله ورغې داسې یو په دې ګیټ کې دا چوم چې په دې چم کې ما دننه کاته جنید جمشید صاحب وایي، ورته ویل چې مولانا طارق جمیل صاحب ته چې بار جنید جمشید راغلی او ستا سره ملاقات کول غواړي. هغه ویل چې جنید جمشید داسې راوچت شو، ویلې چې راویلېږئ. چې کله ورغلم وایي راته راپاڅېد، غاړه یې راله راکړه، وایي راته ویې چې جنید جمشید صاحب ما نن ستا په تصویر په ایرپورټ باندې ولیده چې زه راتلم چې ستا سبا شو ده او هغه شوله ته روانې، ستا شکل صورت، ستا ښایست چې ما ولیده، ستا ټایلنټ چې ما ولیده، ما د الله نه سوال وکړو چې الله دا له ډېرو ظالمانو نه سخت خو نه دی، ستا بنده دی، مسلمان دی، قبول یې که. وایي زه د الله قدرت ته ګورم چې الله څنګه ته قبول کړي. سبحان الله. جنید جمشید وایي ډېرې خبرې کړي دي په دې مابین کې، لیکن وایي ما ورته وایي چې دا ګانه بجانه ویل څه بد کار خو نه دی یار، دا خو د روح غذا دی. مولانا طارق جمیل سے ویل چې نه نہیں، یہ روح کا غذا نہیں، یہ تو جسم کا غذا ہے، نفس کا غذا ہے، روح کا غذا قرآن ہے، روح کا غذا قرآن ہے. بس دې خبرې وایي زما زړه راوم که چې واقعي ده موږ ته چېرته نفسي
نفسي سهولت په دې غاڼه بجانه کې میلاو نشو د اخر الله د دې هستۍ